د دې خاوري خلک زیږولي دي چې پاغي کې یو شاهین نواب باچا هم شامل دی. شاهین نواب باچا بیسیکلی د نجیګرام د هغه باندې سره تعلق ساتي چې په دغه باندې کې د 13 وختونو د دنیا د ټولو نه لوی لایبرری موجود و. شاهین نواب باچا چې د دینه مخکې په بلدیاتي دور کې ناظم پاتې دی او د ام ام ای حکومتو. اوس بیا ام ام ای بحال شو او د الیکشن دوران دی د پی کې 6 متوقع امیدوار دی او د خپل پارټي د ضلع سوات انفارمیشن سیکریټری د شاهین نواب باچا تاسو ته کله وای په خپل پروګرام. مهرباني سهیل باچا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ په خپل پروګرام کې مدعو کو او مطلب دا چې انټرویو د پرته سره اوس تاسو شکریا ادا کوم. شاهین نواب باچا که یو طرف ته وګورو تاسو د میډیا نه ډیر لري وای ډیر په غټو کوششونو مونږ تاسو سکرین ته راوبللای وجه سوا د حالاتو نه خپوي د سچ کیږي په دې ملک دا غي نه خپوي ام ام ای بحال شو متوقع امیدوار یې د پی کې 6 د غایب کېدو وجه سوامه. سهیل باچا غیب خو نو او میډیا خو د میډیا ډیر اهمیت ته خو زمونږ چونکې دغه داسې چې زما سره ځلي اودره او لکه زمونږ مطلب دا چې په ټول سواد کې زموږ اکټیویټیز دي نو اکثر مونږ مطلب مختلف تحصیلونو ته مختلف ځایونو ته زو دغه تنظیمي دا کې دغه شانتي زمونږ مولانا فضل الرحمن سي په مخوز کې مټي تر روانو په پروګرامات کې نو مونږ ته اکثر زو په لس بجې کور تر ازمه او سار اکثر زما نو زما 24 غنټې لکه دغه شانتي نو لکه مطلب چې زه د خپل مطلب سیاسي دغه نه مطلب د زما سرګرمیان اصلي کې میډیا نه چې زما سونه دغه د سرګرمیان زنګ ډیر سیوادي او داستا دغه چې دا کومه زنګ شته چې د میډیا په سایت باندې موږ لګ دغه یو او ان شاء الله دا کومه پوره کو نور زمونږ مطلب په خپل پارټي کې چې دین مطلب سرګرمیان یو غدونه تیزی چې موږ ته وخت نه ملاويږي. نو بچا درته و چې ام ام ای بحال کېدا د شان سې اشاره سیګنل میلاو دی ول چې په نور سیاسي پارټو هم پر غز راوستل چې ام ام ای بیا بحال شو او کوم وګور دا بیلټ د ام ام ای ډیر مضبوط ګړ دی په تیر دور کې او تاسو چې د امیدواران منتخب شو په صوبه کې حکومت نو د شان سې سیګنل خو نه دي کنه نه جی دا خو اصلي کې دا څه چې د عوامو یو خواهش په 2002 کې چې کله ام ام ای جوړون په وخت کې خلکو یو خواهش او زموږ د مذهبي جماعتونو مشران کې ناست او دغه خلکو د خواهش او د ضرورت مطابق د ام ام ای دغه کو دغه شان په 2013 کې چې کله داکن په وخت کې هم ام ام ای کوشش شو صحه پوری پر تقریبا خبره دغه شی خو بیا د لګو خبر نه ام ام ای جوړ نشو نو کله چې په 2013 کې دغه شو نو زمونږ مذهبي جماعتونو مطلب د هرې پارټي ووټ دغه چې د ووټ بانک ډیر سیواو خو لیکن هغه په لګ لګ وټونو باندې زمونږ مطلب دغه پاتې شو کسان پاتې شو نو په دې مطلب د 2018 کې چې کوم انتخابات کیږي نو زمونږ مشران کې نهسته هغه دغه ضرورت محسوس کو چې زمونږ یو ممبر په 200 په 300 په سل وټونو باندې پاتې کیږي نو دا کمې چې مونږ مطلب در ام ام ان شاء الله جوړ شي او دا جوړ شي د اعلان زموږ شي د مطلب مولانا فضل الرحمن صاحب زمونږ مطلب دغه امیر دی او لیاقت بلوچ زمونږ جنرال سیکریټری دی دغه شانتي په 2 مې باندې په اسلام آباد کنونشن سنټر کې زمونږ یو دغه کنونشن دی او 2 مې تباغي ان شاء الله مونږ زو هغه ته د هر ضلعي جماعتونو مجلس عاملي او صوبایي مجلس عاملي ټول پاکستان په سطح باندې مولانا صاحب مونږ ته التخاص هدایت راکړي د مې په سطح باندې او ان شاء الله باغې نه بعد به مونږ خپل سرګرمي شروع کوو. خیر درته وای شاهین نواب باچا چې ملک د سره وان دي اسی دې ته په کم نظر ګوري د الیکشن دغه ښکاری سیګنل شته کنه تاسو دای نه چیر د ملک حالات دا وختي هغه نه دي چې الیکشن وو نو سوال بچا دا خو حقیقت ته چې لکه ملک حالات داسې دي چې لکه یعنی پرومید حالات نه دي او الله دې وکړي چې لکه د الیکشن مطلب وشي خو چون کې د حالات داسې دي چې د ورځ نه بل ورځ داسې مطلب نوې شو راځي نوې سداسي پریشانانی راځي نو لکه دې سره مطلب در سونه سیاسي لیډران چې دین هغه تقریبا ټول هغه په دې دا کې د شره کې د الیکشن ډیلی شي په خپل ټیم باندې ونه شي او ډیلی شي لکه مطلب دا او سوال به کوم ان شاء الله پاک په خپل ټیم باندې وکي د کمال قچ جوړ شو نو دا خو لکه څنګه خواهشوم دا چې یاره د تحصیل به ریکورډ یو شي په دې پی کې 6 کې چې دا شامل شو نو مخکې د ام په دور کې نظام الدین سره ډیر نږدې پاتې او د القاعده دا ټول اکټیویټیز تاسو چلول نو امید لرئ چې دا کم تاسو په مقابله کې کم خلک دي د دوی نه به الیکشن وګټي یره لول خو مونږه د پاکستان الیکشن کمیشن شکریا ادا کوم چې دا فیک 6 مطلب چې کم جوړ شوی دی بلکې په سواد کې ټول القاعده تقریبا چې جوړ شوی دي نو دا ډېر خپه خاصه بنیاد باندې جوړ شوی دی او خاص کزم کې 6 چې دی نو په دې کې غټ خبر چې څنګه ریکورډ تحصیل چې دی د 15 یو سی باندې شاملو او د دلته د ټول سیاسي پارټونو تاک به تاسو هم چې د قومي جرګې په دا باندې بیا باندې پای کې میټینګونه شو چې دا ریکورډ تحصیل دي تقسیم نشي په صوبایي او قومي کې په یو واقع کې راشي نو لاول په دې موږ ډېر خوشاله چې دا ریکورډ تحصیل زموږ 15 یو سی په یو دغه کې رااله په پی کې هم رااله او په ان کې هم رااله
او دا د الخې د مفاد لپاره لګا د ټول لپاره بهتره پاتې شو چې هغه خبره د مقابلینو دا خو الیکشن په دې کې ټول سیاسي پارټي وردیږي او هر قسمه کسان وردیږي نو ان شاء الله زموږ خو دا امید دی چې موږ به ان شاء الله د کردار په لحاظ باندې لکه مطلب د مقابله کوو او د کردار په لحاظ باندې څنګه چې په ایم کو وخت کې مطلب دی زمونږ ټول امیدوارانو او ممبرانو او مطلب دی په باریک سیاست باندې ګټلی و دغه امید دی ان شاء الله څنګه چې په دې ځل به یو ځل بیا په 2018 کې د 2002 یاد بیا تازه کیږي او دلته په ټول سواد کې پی کې 6 کې چې په ټول سواد کې مطلب اته پی کې دی او 3 ان دی ان شاء الله دا به د ایم ای په مطلب دی په دغه کې راځي ان شاء الله. ناظم صاحب کله چې د ناظمۍ په دور کې وینو دلته کې د پوج د اړخ یو احتساب شروع شو چې پاغه کې تاسو بالکل کلیر چې د قرار شوی وي خو بیا چې وس تاسو عوامو ته مخامخ کېږئ نو تاسو به کومه ایشو راچوتوي چې پاغه عوام زلونه وګټول چې دلته کې تحریک انصاف وای چې مونږ بشمار کارونه کړي پولیس یو ټیکړي پټواري یو ټیکړي نو په دغه باندې لک خپل نظر واچ سوال بچا استکمبر چې ما د ناظمۍ دغه لکه نو دا حقیقت ته چې لکه په هغه وخت کې مطلب چې زمونږ د پدنګ په دغه کې ایم ایم په دغه کې ناظمۍ په وخت کې چې موږ کمپاوند راکړو د ارمي طرف نه نو هغه کافي فند او پاره کې مطلب د بیا د اطلاعات هغه ته ملاو شو ارمي ولته چربدي کې خود بل شي هغه انکوایري شروع کړي الحمدلله چې مطلب زم کو یو سی کې او زما خلاف مطلب د هغه الټا بیا مطلب زم کم انکوایرل چې کسان را نو بیا به چې د داس کې مونږ ما ګوره بس ته موږ کوم ځای لزو کار ایکسترا د سیواګره د خده نو بیا زما انکوایري په دغه کې مطلب نیمګړی کې فاتح کړي چې بعد د مکمل او د دې مطلب دې نه موږ مطمئن یو پاتې شو دغه د کم چې ترغیاتي کارونه چې موږ په کم دغه باندې عوام سره مطلب د مخامخ کیږو نو سوال بچا لکه مطلب د پټ پناه یعنی د خلکو نه مطلب چې د ښکار خبره چې د نور پټي ول هو تسلیمي او د سیاسي لیډر هو تسلیمي چې مې په دور کې کم ترغیاتي کارونه شي دي دا تقریبا د ادوار تیر شو نو لکه دا دوه ادوار د تغیر ټول کې د مې غا یو دور ته دغه نه رسی او د سیاسي پارټي هو د تسلیمي او کار اصلي کار کول د دې لکه سوال بچا لکه یو خاص وای چې زما په نکیزه کې تبدیلی راوسته لکه موږ دا وایو چې لکه په صحت په دغه کې دوسه تبدیلی راوسته د کم هسپتال اپګریډ کو د په کم ځای کې مطلب درې دغه کو زم په دور کې په مې په دور کې مطلب دی چې په ځلي هسپتالونو اپګریډ شي دغه شانتي مطلب د زنګ د بیرکوټ هسپتال په هر په تحصیلونو کې هسپتال چې هغه دغه اپګریډیشن دغه شو دا وخت هغه دغه شانتي سکولونه وجي سکولونه تقریبا په بیرکوټ کې 2-3 سکندري مطلب په دې دغه کې دغه شوی د سکندري نوی جوړ شي ګرز ډیګري کالج جوړ شو جو اصلي تبدیلی دی ته وای چې ته دغه تبدیلی خو دې نه وای چې لکه زو په براینام لکه مطلب اساسي سیمټ په ځای کې واچو ما دغه واچو لکه د مې او د انفي په دور کې مطلب میگا پروجیکټ دوی یو نه کړي نه دو په ایجوکیشن په سواله چې کوم خبره کوي چې را پولیس او پټواري ټیک شو دین تاسو مطمئن نو لټه کې دوه خبره چاسي واسطه راشي هغه زړه خبره ده بلکې په خاکه به مطلب ستا په لګو پیسو کار کوي اوس په ډیرو کېږي اوس په ستانه لکه ډیر دغه به نزي نو تبدیلی خو لکه هیڅ قسمت جسټس بیا خبره ټیک و پرويز خټک ته چیرې خټک صاحب تاسو دا کارون نظم مطمئن نه مدد صحت ته ناغور ته فیسبوک نه ګوري فیسبوک ګوره پاغي هم ډیر اکټیو تاسو دغه ته کم نظر نو بالکل جی دغه جسټس چې کوم دوره کړی دا خبره کې په خور ته تاسو لاړ شئ په خبر بالکل لکه تباہ ده برباد ده الته دوړي دي پریشانیان دي بل دا لکه غټ خبردار چې دونن کار وکي په کرون روپیا غولګي په سوال باغې باندې راځي هغه شی مطلب خراب کوي دا نقشه بدله ده هغه پیسې الټه لاړ شي غزا شي دغه شاندي مطلب پلای اور شي دغه باندې هغه ورانی او دغه شاندي لکه مطلب کم کار چې وکي هغه سوال دا نقشه بدله شو او هغه شته لکه کار الټه دغه کې لکه مطلب ډیمیج کې دا یو خبره خو جو چونکې په دې باندې وځو په خپل دا وایم چې کله نظام الدین صاحب ام پی او هغه وی چې را نه بریب نمونه ورته غستل چې دا راځ زما د احتساب وکي خو دغه وخت چې دا هغه کم تیرې نو بیا ماغه د ملنګي هغه وخت تیرې خو دلته کې دا کم ام پی اس چې کم پاتې شي دوی هغه لایف سټایل ډیر زیات چینج شي نو دا د کې پیسې دا سب کې دا سي چې لکه د دوی گاډي یو دم هر څه د دوی ژوند چینج شي دا پکې څه دسي د کم طرفه دا پیسې راځي سوال بچا د خبره ده چې لکه ظاهر خبرنګ د معاشري او د علاقه خلکو لکه ما هو ټول خلک پیژني چې شنو بچا لکه مطلب د کور کې د دسه پوزیشن دی د ما د هر څه لکه دغه شند هر سړی پیژني د سړی په معاشره کې د سړی ول د اوسه دغه دی وس دا یو ظاهر خبره ده چې سړی 15 کاله مطلب د ام پی راشي یا وزیر راشي هر سره راشي د مخ کې وبشن پوزیشنی او د چې کله بیا د پیریډ د اخر دغه ترسي د خپل پوزیشن تقریبا درې چنده سلچنده یعنی هغه حتی چې د خپل لاګ چینج راشي بدلی راشي د بنگلې د موټر راشي نو زه دا سوال کوم چې د ام پی ای چې کوم اجازه ده دوی چې کوم اجازه ورکي او دوی ته حکومت چې کوم مراعات ورکي نو اخو دغه خپل خرچونه پوره کیږي لکه هغه خپل خرچونه پوره نه بالکل نه جي لکه
د چې په خور ته د سر میلمانه نو لکه کم از کم چې سړی د کور نه برابر نه ي اده به د کور نه پیسې نه په دغه پیسو باندې د خپل خرچونه شي کولای نو په دغه د دون چینج څنګه راشي د دون پیسې د سره د ګاډي بنگلې د کم زین راشي ظاهر خبر دا یو سوالي نشان دی په هر سړی باندې لګي او مطلب دا د معاشري هر سړی پیژني چې دا سوالي نشان دی سړی مخ کې بنگلې نه ورته بنگلې کم زین رااله د په 15 کال کو او شوټ د کاروبار شروع کو د مطلب د چرته مطلب د بلزین سره انکم سورس هغه نو په کار چې د الریډي مطلب د نیب ته موږ دا راغو چې باقاعده دی هغه د احتسابو کې دا انکوایري وکي او زمونږ الحمدلله چې موږ مطلب دا ثابت کړی دا چې د مېمه په دور کې چې کم زمونږ ام پی ګانو په هغه وخت کې هغه کم حالت کې هغه حالت کې وسودي کنه موږ چیلنج ورکو چې لکه مطلب دا غنه بالکل ستا خبره چې خراب دي مالی پوزیشن باندې خراب دي او ډیر کسان په کې مطلب هغه داسې دي چې هغه په دې پوزیشن کې ونه چې موږ الیکشن لړاو کو په دې مالی درته هم وایي چې کا الله وکي او تاسو متفق شئ د پی کې 6 نه نو تاسو فرست پریورټی سدي دلته سم محرومیان دا غي نه خبر یې چې هغه به حل کول غواړي یره جی لکه تاسو خبره خو لکه دا محرومیان خو ډیر سیوا دي خو زما په نسبت باندې لکه داس یو سودا داسې دغه چې دا یو زمونږه ایجوکیشن سایډ باندې زمونږه کم مطلب درې د سکولونو کم ضرورت ته یا په کم ځایونو کې داسې د سکولونو دغه خلکو ته تعلیم نه رسي بغرونو کې نو زمونږ زیاتره زنګ خپل علاقه زیاتره غریزه علاقه دغه پته دغه احساسات دي چې داسې بچی دي چې الته هغه بالکل تعلیم نه محروم دي نو موږ په ایجوکیشن سایډ کې ان شاء الله مدرسې کوو چې هغه کې په سکولونو دغه کوو د قیام کېدو کوشش کوو خو د صحت په لحاظ باندې زمونږ هسپتالونه زمونږ لکه دا یو خبره سویل بچا چې مېمه په دور کې په دغه کې منګوره کې د 500 بیت هسپتال جوړ شوی دی الته مطلب دغه آی سی یو ایمرجنسي کې چې کله مطلب د خلک لاړ شي په بنچونو کې پراته کېټونه یعنی دغه د بیت ته ونه ملایږي په فوټپات باندې د آی سی یو مریض او د ایمرجنسي ځړ مریض الته پروتي او 500 بیت هسپتال کمپلیټ ته ماشيني هر څه کمپلیټ ته او غنه سټراټیجي نو زم خو ولې ان شاء الله موږ دا کوو چې لول خو موږ دغه کم سیاحت ایجوکیشن باندې بنکو ان شاء الله دغه د علاقې ته د روډ ډیر خراب دی او تاسو په کې اوس په خپل ریپیرینګ وکړو دا خلک راغون شو سیمن نو دا ولې نه کوي ستاسو د وجنې نه کوي د افضل شاه د وجنې نه کوي د ودود بچا د وجنې نه کوي الته ولې د سیاسي اختلاف ته تاسو روډ نه جوړ یاره چې زه خو ته خبرو کوم زنګ روډ خلاصه کې زنګ روډ خلاصه گزاره کې استګ خبر چې خراب دی خدا لنډاکینه چې والا منګور پر دارو نه دی کله کله زه خپل مرګر سره زم نه یاد شه داخله په دې روټه دی حالت راشي چې هر سړی به لکه دا ډیر دغه نه الټای شروع کی دا زموږ د پښتو دغه لکه سړی د شډول خپګه ما الټای شروع کړی لکه نو داخله د بیرکوټ نه لنډاکینه د چکدرین چې کوم په منګور پر دا سړی زی نو کم از کم لکه مده چې یو ځل وسره لاړ شي د بخا مخزو کم وهي د دې دوړو د دې دونه په پریشانی کیږي په ان د نیمه غنټه لار به ته په یو نیمه غنټه کې وای نو زموږ خلول وغزن سره چې کم د اخیرنه سوال د نکوم هغه د عوامو سره ریلیټډ دی وسوم چې د تحصیلدار بغیر پیسو نه په لکونو روپۍ لې پټواریان چې د په لکونو روپۍ لې او گاډي او دا غوي په ژوند کې ډیر زیات تبدیلی راغلی ول چې د تیر دور کې د ان پی په دور کې دومره دغه نه خو د تحریک انصاف په دور کې پټواریان او تحصیلدارانو د رشوت یو لوی بازار ګرم کړی دی که منتخب شوی نو دغه خلکو سره بس کوي زمونږ جی لکه تاسو پته چې لکه کله مې په دور کې دا شو زمونږ سره موږ په هغه وخت کې زه ناظم ورسته بیا لکه شم یو کال ته زمونږ په هغه وخت کې چې مونږ په دغه اسمدي اتانو کې په دې تحصیلدارانو په دغه کچرو کې بده کې باقاعده مونږ په خپل باندې او کله چا څه کار بون سوګدان شي ولې چې چاته پیسې غستې دي کله چې هر څه جایز کار بو هغه مونږ ډایرک هغه اختر له ورته چا څه متعلق دغه او مونږ بغیر پیسو نه کوو ان شاء الله دغه مونږ روایت به بیا قائم او خیری او مطلب دا چې بغیر د پیسو نه بغیر دغه نه به هر چا کار کیږي جایز کار بکیږي ان شاء الله بدی کې بس رکاوټ نه ان شاء الله سره سابقا ناظم شاه نواب باچا چې سیکریټری انفارمیشن د ضلع سواد د خپل پارټي د جی وای او دوی چې کله ناظم ول کله چې احتساب وشو نو په سواد کې واحد د شخصیتو چې د آرمي هغه احتساب کې دوی کلیر چې د پاتې شول او د ام په دور کې هم بشمار ترقیاتی کارونه شول خو ضرورت هم د خبرې دی چې کم دور دا اوسنه دی نو په دې کې عوام هم او شاه نواب باچا په خپل هم مطمئن په نظر ناراضي د ام بحالي او را روان الیکشن هم چې د سیګنلو نه خالی نه دی او دا عوام ته چې کله دا کاندیدټ مخامخ کیږي نو د عوام محرومي په هغه توګه دی خو الله تعالی دی چې زمونږ په ملک امني او په علاقه کې خوشحالي ده کیمرامن د حسین سره سہیل باچا بریکوټ